بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سیرت طیبه موضوع اهم موضوع ده او ډیر کتابونه ور باندې لیکل شوي دي. په اردو کې چې کم اهم او مفید کتابونه و مخکې موږ هغه ذکر کوو. نن بعض هغه کتابونه چې په عربي کې پر سیرت باندې جامع کتابونه دي او ښه کتابونه ان شاء الله تعالی هغه ذکر کوو. پر سیرت طیبه باندې او مغازی باندې د اولې صدۍ څخه لیکني کتابونه ور باندې لیکل شوي. د حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کتاب المغازی باندې لیکنه کړې وله چې دا په 3 هجری کې په واقعا کې وسوځل شو. دا کتاب المغازی په نامه سره د حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه، بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خاندان کې کتاب المغازی پر دغه موضوع باندې چې دا د خلیفہ عبدالملک ابن مروان په حالات او زمانہ کې بیا دا ځای شو دا کتاب. او بیا د حضرت امام زهري رحمه الله په ابتدایي کتابو کې کتاب پر سیرت او مغازی باندې د المغازی په نامه سره چې په 140 هجری کې امام زهري رحمه الله وفات شوی دی. د امام زهري رحمه الله شاګرد امام موسی ابن عقبه رحمه الله چې په 140 هجری کې وفات شوی دی. په مسجد نبوي کې به د درس حلقه او درس کاوي. زیاته توجه پر مغازی باندې ولا چې د خپل استاد د کتاب او روایت څخه زیاته استفاده کوله او دغه کتاب یو څه سوس چاپ شوی هم نور داسې کتابونه پر دا موضوع باندې. په سیرت کې چې کوم کتابونه موږ ذکر کوو په عربي کې چې کوم کتابونه دي دا جامع کتابونه دي. اول خو چې دا کتابونه ټوله پیدا شي نو به ښه هر کتاب ځان ته خصوصیات لري او کدا ټوله میسر نه وي. بیا په سیرت کې بعض داسې کتابونه مثلا دا د علامه محمد ابن عبدالباقی زرقانی رحمه الله چې کوم شرح ده پر مواهب الدنیا باندې په 12 جلدونو کې پاکستانی طبعه کې مسته په بیروتی طبعه کې مسته. کدا کتاب پیدا شي او بل یو کتاب نه تقریبا دا کتاب کفایت کوي د نور کتاب وس دا دونه جامع او ښه کتاب دی په سیرت کې. دا شرح چې په 12 جلدونو کې ده بعض خصوصیات دغه کتاب دا دي چې د مشکل الفاظ او اعراب ذکر کوي، د بعض کلماتو لغوي او اصطلاحي او شرعي ترجمه او معنا کوي. پر حدیث باندې کچيري پر روایت باندې د کلام ضرورت مختصر کلام ور باندې کوي او د محدثین او علما او مختصر سوانح او ترجمه سند او وفات ذکر کوي. پر بعض واقعات او فضایل باندې دایمو کلام نقل کوي او پر بعض ځایو باندې نقدم کوي پر کلام چې ضرورت علمي لطایف او فواید ډیر پکې دي په دا کتاب کې. دا د عام الفیل او ابرهه د واقعیت څخه مخکې یو بل باب او مضمون سته. د هغه څخه د تفصیل او بیان د کتاب مضامین بیا تر روضه مبارکه او قبر شریف مسجد نبوي پورې پر تفصیل او بیا په اخري جلد کې د الفصل الثالث په امور الاخره په نامه سره یو فصل دی په کې هغه په ډیر صفحاتو کې دی. دا په تفضیل او فضیلت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په آخرت کې پر دغه موضوع باندې ډیر ښه تفصیل کوي. دا جامع کتاب دی په سیرت کې او ښه کتاب دی. ورسره ک بیا نسیم الریاض په شرح شفاء القاضي عیاض دا د علامه شهاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجي المصري رحمه الله کتاب دی چې په 1900 هجری کې وفات شوی دی او په 6 جلدونو کې دی. دا نسیم الریاض پاکستانی طبعه کې مسته په بیروتی طبعه کې مسته. دا ښه کتاب دی. اگر چې پر شفاء د علامه قاضي عیاض باندې نور شروح کتابونه لیکل شوي دي لکه د مولا علي کاری رحمه الله شرح ده او د المدد الفیاض په نامه سره بل شرح ده د علامه حمزاوي او د علامه تقی الدین الشمنی الحنفي رحمه الله بل شرح ده ور باندې او د علامه برهان الدین رحمه الله د علامه سیوطی رحمه الله کتاب دی ور باندې چې هغه په تخریج کې دی پر شفا کې چې کوم روایت تخریج داغه تخریج کړی دی علامه سیوطی رحمه الله کتابونه ور باندې لیکل شوی دی. خدا نسیم الریاض د علامه خفاجي رحمه الله دا ډیره ښه شرح د خصوصیات لري. بعض خصوصیات دا دي چې تفصیلی ترجمه او تشریح کوي، لغت صرف نحو په دغه حواله سره کلام کوي او د علماو اقوال نقل کوي، بعض مسائل ذکر کوي، داسې مبهم عبارت کراسي مغلق عبارت کراسي دغه اقوال تشریح کوي او علمي فواید او تحقیقي فواید ډیر پکې دي په دا کتاب کې. دا ښه کتاب دی په سیرت کې. امتاع الاسماع دا کتاب چې مصنف په 845 هجری کې وفات شوی دی او د 14 څخه په زیاتو صفحاتو کې دی او 15 جلدونو کې دی. دا ښه کتاب دی، جامع کتاب دی.
علامه محمد زید الکوثری رحمه الله دغه کتاب ستاینه کړې ده، روایت پکې ډیر دي او دا په بیروتی تبه کې دی دا کتاب. دا بل کتاب زاد المعاد د علامه ابن القیم رحمه الله، دا کتاب چې د وخت سره مشهور دی او اوس چې تحقیق قرباني سوی دی د شعیب ارناوت عبدالقادر ارناوت، دا په 6 جلدونو کې دا مهم کتاب دی او زموږ ډیر کتابونه حوالی هم نقل کوي او پر دا کتاب باندې تحقیق هم سوی دی، پښتو کې هم سته، په اردو کې هم سته، په فارسی کې هم سته، د وخت سره په مختلفو تبو کې سته. او البدایه والنهایه کې چې دا اوس کومه نوې تبه ده په 22 جلدونو کې تحقیق او تعلیق قرباني سوی دی، دکتور بشار عواد معروف تحقیق قرباني کړی دی، عبدالقادر ارناوت تحقیق قرباني کړی دی، نور علماء پر دغه کتاب باندې. او دا د حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه په دا کتاب کې چې کوم سیرت دی، د سیرت د تاریخ په کتابو کې، د ادب په کتابو کې یو پر سیرت مستقل کتابونه لیکل شوي او یو د تاریخ او ادب په نورو کتابو کې د سیرت باندې یو جلد و جلد دی چې هغه د سیرت جلدونه په البدایه والنهایه کې دي. نو که څوک البدایه والنهایه پر لري مکمل سیټ هغه کې ما د ستاو جلان چاپ شوي دغه جلدونه 4 جلدونه یې دي، مصطفی عبدالواحد تحقیق قرباني کړی دی په البدایه والنهایه کې. دا د حافظ ابن کثیر رحمه الله چې په تاریخ ابن کثیر سره مشهور کتاب دی، په اردو کې هم شته او په عربي کې او نن سبا تحقیق قرباني سوی دی، ډیر ښه تحقیق چې په 22 جلدونو کې تقریبا دی. دغه سیرت ډیر ښه کتاب دی د حافظ ابن کثیر رحمه الله چې په 4 جلدونو کې جلا ملاویږي او په البدایه والنهایه کې ملاویږي. بل کتاب دی شرف المصطفى، دا د امام عبدالملک محمد ابن ابراهیم نیسابوری رحمه الله چې په 400 هجری کې قدیم کتاب دی وفات شوی دی مصنف او محققه طبعه په 6 جلدونو کې ده. دا کتاب کې سیرت او اسوه حسنه په ډیر ښه انداز باندې مصنف ذکر کوي. د کتاب بعضی مضامین دا دي چې مغازی او سرایه، نسب شریف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دلایل پر نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، معجزات او فضیلت شرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قرآن کریم کې او اخلاق او آداب نبوي، ظهور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا ټول څخه بحث کوي او دا ښه کتاب دی په سیرت کې په 6 جلدونو کې. دلائل النبوه چې دا مشهوره کتاب دی د امام ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی رحمه الله او په 458 هجری کې مصنف وفات شوی دی، په 9 جلدونو کې دا کتاب. د معجزاتو په باره کې سیرت مختلف اړخونه لري، د سیرت مثلا د معجزاتو پر اړخ باندې پر معجزاتو باندې جامع کتاب هغه دغه کتاب دی د امام بیهقی رحمه الله چې دا کتاب کې په ډیر تفصیل سره معجزات او با حواله با سند را نقل کړي دي. د بدر او احد خندق غزوات کوم دي، فتح د مکه مکرمه، تفصیلی بیان، وفود د عرب او معجزات بعد ولادت او مخکې تر نبوت، دا رقم نور ډیر مفید مباحث پکې دي. پر معجزات باندې تقریبا دا جامع کتاب دی، ښه کتاب دی. دا 9 کتابونه موږ مخکې اوس ذکر کوو حالا او مخکې به ان شاء الله تعالی د سیرت پر موضوع باندې 2-3 محاضرې نورې کوو چې دا اهمه موضوع ده او نور کتابونه به هم پکې ذکر کوو چې کوم اهم کتابونه د سیرت او په عربي کې دي او د سیرت چې کوم مصادر دي، 8 مصادر دي د سیرت، هغه به ان شاء الله تعالی ذکر کوو.